ارشد صاحب د عمر پخوانی بحث په ادامه باندې دا درسته د امریکا غواړي او نړیوال غواړي داعش هلته راوړي نو نه دوستم مخنی ویل شي او نه عطا محمد نور لیکن په طبيعت وګم الته د قدرت کې محورونه داسې محورونه چې خلکو سره شته ملاتړ سره شته دي که تاسو تحلیل څه دی چې الته به د دې حکومتي نظم ونیسي کنه او که هر جمعه راځي یو رقم بي ثباتي راځي دا غي ګټه چاته رسي زواک صاحب ولسمشر اوسنۍ ولسمشر د فیلډ سټیټ یا ماتیدونکو حکومتونو تیوریسن ده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر البرت مادلین اولین هغه انسان ده چې د ماتیدونکو حکومتونو یا حکومت‌های شکننده اصطلاح رامنځته کړي او میریکلدور هغه د نړیوال جګړیز اقتصاد تیوریسن ده چې په د اړای مفصل بحثونه کړي دي هغه وایي چې هغه حکومتونه چې دغه ډول یعنی فیلډ سټیټ جګړه روانه او جګړه د څو کلونو لپاره دلته د قدرت جزیره رامنځته کیږي دا د قدرت جزیره ترڅو چې د حاکمیت څلې بیرته ونه رغيږي او دا څلې نړیدلې وي دا د قدرت جزیره وي ولې چې دې سره هم سیاسي قدرت ده هم نظامی هم اقتصادي دا کارپو وایي چې ترڅو پورې چې حاکمیت څلې ونه رغيږي او ترڅو چې ل پردیو سره اړیکه قطع نشي او تولیدي اقتصاد رامنځته نشي دا د قدرت جزیره به موجود وي او حتی مرکزی دولت به تهدیدوي تاسو وګورئ دغه تیوري پرانا کې د افغانستان ولسکلن حکومت جمع امریکایانو قصدن او عمدن دغه جزیره نه تنها چې لمنځه نه وینوړي بلکې د وپړسولې او سیاسي مشروعیت ورته ورکړه وس سوال هم ده د کې اشک نشته چې د افغانستان د وحدت ثبات امنیت لپاره د ډیر لازم ده چې د قدرت جزیره نه ډیر لازم ده چې یو نفر ولی 15 کال دی والی او هغه د جرأت پیدا کی وي چې ما څوک نشي لري کوله د خبره کې اس شک نشته ده لیکن همدغه امریکا چې داخل کې وپړسول جوړ کړل وس همدغه امریکا ام دلال دوستم باندې هغه رقم لوبه کیږي د اشتي تعلق ورته کې خودل کیږي او هم عطا محمد نور سره دغه لوبه کیږي د دې نتیجه دا چې دواړه دغه وضعیت نتیجه څنګه دا بیرته بالته حکومتي نظم راولي او که بي ثباتي راولي د بیکس نظریات ته په احترام زه وایم چې دغه قضیه یو څه نړیوال رنګ لري کله چې روسانو د پوتین په دوران کې خپل هغه پخوانی عظمت د لاسرولو لپاره هڅې پیل کړې او امریکایانو له د هڅو نه وډار شول خصوصا د ټرمپ راتګ سره په سپینه ماڼۍ کې او پارک کې داسې یو تصویر رامنځته شوی ده چې د موږ هغه ورونه چې جمعیت سره اړیکې درلودلې او جمعیت په یو وخت کې تاریخي لحاظ باندې له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې درلودلې اوس ډار دا شته ده چې دا اړیکې بیرته ورغول شي او ژوندۍ شي خصوصا چې اوس د ایران محور او د ترکیه محور هم ورسره یوځای شوی او هغه علت څه دی د روسیې اړیکې د جمعیت سره یا د نورو قومندانانو سره او د طالب سره دغه په ځای چې د حکومت سره د اړیکې قوي شي د محورونو سره د اړیکو قوي کېدو هغه اصلي علت څه دی بیا موږ داعش بحث خاطر نزو یو خبره دا هم ده یو خبره هغه د میریکلدور تیوري هم ده چې که مرکزی حکومت قوي نه د سیمې هیوادونه د قدرت جزیرو سره دل پر اړیکې قوي کوي ترڅو خپل ګټې په ارزانه بیه درست موږ دا د ګټ خبره کوو دا د روسي ګټه څه ده کنه بالکل روسیا چې دغه قوتونو سره طالب د نیولې تر فرضاً احیانا که دا خبره درست چې عطا محمد نور سره دغه اړیکې وي نو دا اړیکې هدف څه اګټه د روسي څه ده داعش دی او قبل باس دی کله چې په خوانه شوروي اتحاد ړنګ شو او مرکزی اسیا هیوادونه تیرابیل شول نړیوالو دا فکر کو چې دا یو بې میراث ځمکه ده حتی ترکیه او ایران راغی چې دلته نفوذ پیدا کړي په مرکزی اسیا کې کله چې پوتین راغی په قدرت ورسېده وی پوتین هم د روسیې په خوانه تاریخ لسته هم وسنۍ لسته هغه چې دا خو د منګه بفر زون ده د افغانستان ځینې برخې د منګه بفر زون دي نو امریکایانو خو د انګیرل چې دا سیمه د منګ شوه
ولې چې روسان به په کلونو بیرته خپل ځان جوړ نکړي شي. خو په ډیر یو عجیب حالت کې روسانو نه تنها چې خپل ځان جوړ ک بلکې د زبرځواکي خوبونه هم وزګوري تر ډیره بریده پورې په سوریه کې د امریکایانو په مقابل کې ودرېدل. اوس ویل کېږي داسې چې دغه سیمې ته د امریکایانو د لاسرسي صرف یوه حل لاره ده، هغه د اسلامي بنسټپالو ډلو نه د وسیلې په توګه کار اخیستل. په لومړي سر کې امریکایانو روسان په دې ډارول چې طالبان هغه ډلو سره اړیکه لري چې هغه په خو د تاسې په هیوادونو کې ستونزې جوړولې د ازبکستان اسلامي تحریک او نورې. خو کله چې طالبانو روسانو ته دا قناعت په 2014 کال کې ورکړ چې د منګه جګړه محدوده ده د افغانستان تر پولو، د روسانو خیال تر ډیره بریده پورې له د برخې نه هغه خاطر جمع شول. که د تاسې په یاد له 2008 نه تر 2014 پورې روسانو صرف بس نه ډېره خواته لاړ نشو. د عطا محمد نور لرې کول د همدې لوبې یو برخه ده او که نه ده؟ اجازه راکړئ، روسانو هغه کې صرف د افغانستان د مواد مخدر نه شکایت کوو. کله چې داعش راوټوکېده اولین ځل لپاره دا بس ته یې مطرح کړه چې د افغانستان له پولو نه د منګه ملي امنیت ته خطر متوجه ده، ولې چې هغې دا بحث مطرح کړ داعش چې موږ به زو دلته به جهاد کوو هغه به کوو. اوس راغلو د استاد عطا محمد نور، دا سړی په دغه سیمه کې ویل کېږي چې ایرانیانو سره ډېر اړیکې دا څو کلونو کې ډېرې ښې شوي دي او د ایرانیانو او د روسانو اړیکې په سیمه کې او ګټې مشترکې دي. نو ډار چې په غربي محافلو کې شته ده، خصوصا په ایالات متحده امریکا کې، که چېرته دا اجنډا د دوی وي چې دا سیمه باید په دغسې یو ډلې نه امنه کړي، نو دا خطر شته ده چې دا جمع جنرال دوستم، جمع طالبان او نور ممکن د دغه حرکت په مقابل کې خنډي. نو دا خنډونه باید لري شي. د تر څنګ ممکن د ولسمشر او د ارګ هغه د فیلډ سټیټ د تیوري په اساس دی چې د قدرت جزیرې باید له منځه لاړ شي. اوس که هدف هم د قدرت د جزیرو له منځه وړلي، هغه څوک چې لرې کېږي هغه په دغه بل اړخ ډېر تاکید کوي چې شمال کې که زه نه یم نو داعش به رامنځته کېږي. زه دا وایم که دا نړیواله اجنډا یي د استاد عطا محمد نور په موجودیت کې به دا ډله هلته پنځېږي لکه څنګه چې طالبان وپنځېدل په شمال کې. آیا استاد عطا محمد نور د طالبانو مخنیوی وکړ؟ قندوز 2 ځلې سقوط وکړ، حال دا چې دا د بفر زون ده، یعنی په قندوز او بغلان او مزار کې د قدرت دومره ډېر ده چې په سیاسي برخه کې د خوښې پرته هېڅ کار نشي. په شورای ولایتي کې د خوښې پرته رئیس نه ټاکل کېږي، د رئیس د ټاکلو نه مخکې هیئت اول دته ځي چې څوک وټاکو. لکه څنګه چې ده ونه شو کړی د طالب غوندې چې محلي ډله ده، یعنی د افغانستان پورې محدوده ده، نو د نړیوالې ډلې مخه به څنګه نیول کېږي؟ تر ډیره حده پورې د تاکید چې دا ده او د تر څنګ چې نور هغه څوک شته دي چې شمال ته داعش ځي که دا نه داعش ځي. زه وایم دغه حکومت د تجربه وکړي، دا د پرېږدي او د نړیواله اجنډا د پرېږدي چې پلي شي. ته به وګورې چې په بلخ کې به د داعش بریدونه دومره ډېر شي. کله چې نړیواله اجنډا ورته وي او بیا خو دا یو برخه د خبرې محلي ځواک یې نشي نیولی. حکومت او امریکا غواړي دغسې دا چې عطا محمد نور بحث دی که شامل دی که نه دی، دا بېله برخه ده. بیگ صاحب یک موضوع دیگه هم که به ارتباط بحث داعش وقتی مطرح میشه، مثلا استاد چند شرایط گذاشته اگر فلانه والی شوه، اگر وزارت و سفارت و داده شوه قبول میکنن. پس اگر این شرایط تکمیل شوه باز دیگه خطر داعش از بین میره؟ یعنی اگر خطر داعش موجود باشه و بعد صورت موجود است، این حال اگر یک دو وزارت به استاد داده شوه و یا شخص مورد نظرشان والی شوه، خطر داعش از بین میره؟ چطور که پسی؟ بس است که اگر ما تو فکر بکنیم که آجندای بین‌المللی آمدن داعش باشه که استاد تام نمیتونه در اونجا مقاومت بکنه، این گپ هم فکر میکنم منتفی است. میتونن ملت ها در برابر تعارضات و تهاجمات خودشان استادگی بکنن. شما به یاد داری که در کوبانی حتی زنها استادگی علیه داعش کردن که منطقهشان آزاد کردن، داعش نتونست تا آخرین لحظه هم بگیره و دخترای کوبانی کرد بهترین مقاومت در اونجا کردن. مقاومت‌های محلی باید از بین برداشته شود تا به زمین مساعد شود. بله، این میتونه که یک ملت در برابر یک تهاجمی که در خطر باشه مردمش استادگی بکنه، این میتونه که در بلخی صدق بکنه. اما میمونه موضوعی که شرایط چگونه استاد محمد نور
مسائل ساخته، برای ازی که شرایط گذاشته. این خو اشرف غنی مسائل ساخت، مگر نخواست مذاکره نکرد در ارگ امرش؟ چی حق داشت که اشرف غنی اگر خودش مشروعیت میبخشه که رئیس جمهور باشه با یک والی بشینه شرایط وضع بکنن، در دوی تاشون چنه بزنند؟ این شرایط خودش با دست خودش انجام داده است. این یک موضوع ضمنی بود که به ارتباط بحث اسباب ذهن ما آمد که باید پرسان کنم. لیکن بحث اصلی چیزی که شما اشاره کردین قبلا، مسئله رهبری تاجیک ها در شمال و جبهه‌ای که در شمال و تا امروز دکتر صاحب عبدالله او را رهبری میکرد، آیا بعد از این دکتر صاحب عبدالله رهبری جبهه دیگه نیست؟ دکتر صاحب عبدالله به عنوان نماینده جمعیت اسلامی آمده در ریاست اجرایه، رهبری جمعیت در دست ندارد. تلاش دکتر عبدالله ایست که با استفاده از ریاست اجرایه که در حکومت هست، با استفاده و امکانات دولتی، با داشتن مشاور و نمیفهم چی و چی، بتانه این سرکوی اساسی رهبری جمعیت با این ترفندایی که باید رقیبای خودش در داخل جمعیت اسلامی مهار بکنه، بزنه و او رهبری را به دست بگیره. زمینه این گونه مسائل میشه. نه فرض کنین استاد محمد نور از ولایت دست میکشن، خب به طور طبیعی محورات اپوزیسیون به دست از اون میره. یعنی باز دکتر صاحب عبدالله رهبری اپوزیسیون رو نمیداشته باشه چون رئیس اجرایی است. اینا اگر رهبری اپوزیسیون در شمال و خصوصا در حوزه تاجیک افغانستان به دست استاد محمد نور میره، خب دکتر صاحب عبدالله دیگه رهبری خود میبازه. مسئله چند بودی است. یکی اون چیزایی که شما اشاره کرده، خطر ناامن شدن خود بلخ است که در اداره و در مدیریت استاد محمد نور تانسته که بلخ یک ولایت امن و بازسازی خوب شده در اونجا نشان بده. یک موضوع دیگر است که مردم خواستار بودن عطا محمد نور در بلخ هستند. وقتی مردم شما را بخواهد که بفهمند آدم کارا و کارکن هستی در اینجا باقی میمانی، مردم میخوان. و از طرف دیگر رئیس اجرایی جمعیت اسلامی است که نفوذ بیشتر. اگر شما در بلخ برید میتونید ببینید دفاتر جمعیت اسلامی در اونجا بسیار خوب کار میکنند، فعال هستند، جوانانش، علما و همه جمعیت اسلامی در اونجا خوب کار کرده است. حالا این مسئله مطرح است که چنین آدمی را شما با خودتان دارید. آینده سیاسی دکتر صاحب عبدالله را شما چگونه می‌بینید؟ دکتر صاحب عبدالله ما فکر میکنم تقابلش با کسی که همکاریش کرده و رسیدن به سرکوی ریاست اجرایه بسیار ناجوان مردی است. نباید این کار انجام بده. هر قدر میتونه روابطای خودشان حفظ بکنن، چون اینجا بازی سیاسی است. بازی سیاسی اشرف غنی از خودش یک چال داره، میخواد که نفاق در بین این دو تا با هم که رقیب دیرینی ارگ یا تحول و تداوم بودن، اینا رو چگونه به جان هم بندازن. این در کارش موفق شده. حالا افتاده عطا محمد نور با دکتر عبدالله. چیزی که عطا محمد نور میگه 70-80% بازی دکتر صاحب عبدالله بوده دیگه. پس این چال دکتر صاحب اشرف غنی نبوده، دکتر صاحب عبدالله بوده که میخواست استاد عطا محمد نور برطرف بسازه. خب شما اگر این گفته من نیست گفته بله درست. این از کجا نشأت میگیره؟ اگر امی صلاحیت‌های ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را دکتر صاحب عبدالله نمی داشت، 80% توطئه علیه عطا محمد نور نمی‌کرد، چون استفاده از امکانات دولتی و اون طرف هم که رئیس جمهور امرایش است با هم میشینند و مشوره میکنند، این فرمان صادر کردن برای حذف استاد عطا محمد نور. من فکر میکنم که اگر دکتر عبدالله میخواد آینده سیاسیش نفس بکشه، زنده بمانه، چنین حرکاتی نفس بکشه زنده بمانه، یعنی شما این احساس میکنین که شاید نتونه نفس بکشه و نتونه زنده بمانه؟ وقتی شما می علیه یک آدمی که مثلا به هیچ جرمی ارتباط با داعش داره نه، با طالب داره نه، انتحاری در خانهش هست نه، واسکت انتحاری تولید میکنه نمیکنه، بازسازی کرده بله، چنین آدمی را شما می فرمان برکناریش صادر میکنه، 80% هم شما دست دارید، یعنی در حقیقت شما حیات سیاسی خودتان میخوای از بین ببرید. چنین کاری پسند نتیجه همیست که دو دستگی در بین جمعیت اسلامی ایجاد کردن، در بین مردم ایجاد کردن، ناراحتی‌ها مثلا برخوردها و تقابل‌ها را ایجاد کردن. این از دست خود دکتر عبدالله است. به این معناست که اونمو تبری که در اونجا هست از درختی است که
دسته تبر از خود همون درخت است که برشی خودش میزنه. هم حکومت در مجموع این کارا میکنن و هم دکتر عبدالله این کارا میکنه. این به نفع کشور نیست. من فکر میکنم که ما تقابل باید تقابل نداشته باشیم که تفاهم داشته باشیم. ما اگر بیم برکناری رازق قماندان عبدالرازق در قندهار صادر بکنیم، یک والی دیگر در جنوب، یکی دیگر در مرکز، یکی هم در شمال، پس این کشور چجور میشه؟ شما با کی حکومت میکنی؟ تمام این خاکتان هم در دست اضافه تر در دست طالبان و داعش است. آقای اشرف غنی خودش به قریه خودت رفتن نمیتونی، در کابل هستی به قریه رفتن نمیتونی، در لوگر چرا جای دیگر ناهم میسازی؟ چرا این کارا میکنی؟ من فکر میکنم کلی از اون قدرت‌های اقتدارگرایانه انحصار طلبی بی حد و حصر خود ارگ است که نه با بزرگان مشوره میکنن، نه با موسفید مشوره میکنن، نه با آدمای خبره مشوره میکنن. عامل اصلی قدرت طلبی ارگ است و یا بازی‌های آمریکا؟ در چتر کلان ایالات متحده آمریکا مطرح است که امکانات و همه چیز در اختیار پس یک سوال بسیار اساسی اگر مختصر جواب بدین که انکار که استاد زمان نور و با یک ترتیب اعلان جنگ که جمعیت و آقای محمد نور، پس اعلان جنگ با حکومت نه با امریکاست، این توانایی وجود داره و یا این اراده سیاسی وجود داره که در مقابل امریکا ایستادگی شود؟ من فکر میکنم که وضعیت اونگونه نیست. وضعیت ناگوار سیاسی است. جنگ دست به ماشه شدن و تفنگ کشیدن نیست. هدف ما جنگ محاربه نیست، یعنی این جنگ سیاسی و تقابلی که و اگر جنگ سیاسی زواکس مطرح شود، جنگ سیاسی که مطرح شود این گونه مطرح میشه. پیشتر من عرض کردم خودی حکومت از مشروعیت خاصی برخوردار نیست. مشروعیت او قانون اساسی رو با خودش نداره. در یک توافقنامه دو نفر نشستن امضا کردن و اینا وظیفه‌شان این بود که باید حکومت مشروع می‌ساختن. جان کیری اینا مجبور هستن که برای ائتلاف. آیا جمعیت تصمیم داره که در مقابل تصامیم امریکا از جان کیری گرفته تا به امروز تا به ترامپ ایستادگی کنه یا نه؟ من فکر میکنم که دوستان جمعیتی ما اگر مقاومت بکنن، کارشون خوب انجام بدن، میتونن که وضعیت تغییر بدن. به خاطر ما تا حالا دیدیم که آمریکا برای کسایی که زور بوده عقد دادن. طالب در کجا از بین بردن؟ در بگرام پایگاه دارن، در غربان طالب است. اینا نتونستن اون پایگاهی را از بین ببرن. در تگاو طالب است، در کوه صافی هم طالب است. این آمریکا خاصیتش این است، هر قدر نرمش نشان بدی او در مقابل تو تیزتر میشه. اگر بی درست مطرح بکنه وضعیت اینا، اگر انسجام داشته باشن، این دو دستگی ها از بین بره در داخل جمعیت اسلامی، من فکر میکنم که برای یک اصلاحات خوب در حکومت، برای تغییر زیر در حکومت میتونن کار خوب انجام بدن. مزباس با نور مسائل په حقوقي لحاظ باندې ګرچه خو نن سبا بحثونه کې مطرح دي، یو دا دی چې یو غیر قانوني عمل آیا د مقابل غیر قانوني عمل پر توجیه کېدی شي کنه؟ اجرایه ریاست غیر قانوني ده، حکومت غیر قانوني راغله ده، انتخاباتو نتیجه کې نه ده، نو زه والی بزم حکم نه منم. هغه درست غیر قانوني ده، لیکن اوس نو موږ هر څوک بیا د حق لرو چې قانون د نظر نه ورته. ازواج صاحب ګوري دغه قانون یا د قانون د حاکمیت اصلي فلسفه دا ده چې موږ له یو غیر مدني ژوند نه مدني ژوند ته راوړی، چې هغه انساني ژوند وسی او هغه داسې ژوند وسی چې په عدالت باندې استواره ژوند وسی. د همدې لپاره قانون رامنځته شوی ده چې عمده هدف د قانون همدا ده چې نظم رامنځته کړي، خصوصا په هغه مواردو کې چې یو داسې یو ګډوډ حالت سره مخامخېږو لکه چې اوس د موږ او تاسو نظام مخامخ شوی ده. یعنی معقوله لاره، عادلانه لاره یوازې همدا ده چې دوی د قانون ته مراجعه وکړي. قانون د یو ستاندرد په حیث باندې، د یو معیار په حیث باندې، د بیلګې په توګه د موږ اساسي قانون په 1402 کال کې د لوی جرګې په واسطه باندې تصویب شو، نافذه ده. د دې قانون تطبیق په مطلقه او په یوسانه توګه او د مراعات خصوصا د ذی صلاح ادارات لخوا چې هغه ولسمشر ده او که نور کسان دي، دا د دوی مکلفیت ده. اوس که چیرته فرض مثال ولسمشر قانون نقضوي
نو لازم نه ده چې مثلا بل څوک هم نقض کی. ولسمشر که نقضي دغه غیر قانوني کار دی او که بل څوک نقضي دغه غیر ګوره موږ چې ولسواکي وایو هغه ولسواکي چې د اساسي قانون 4 ماده نه منشأ اخیسته ده چې اعمال د حاکمیت په مستقیمه غیر مستقیمه خدا تړلې دي اندغه قوانینو پر اساس. دغه جنرالان چې د وایي چې د مرکزي حکومت په ځای عطا محمد نور ملاتړ کوي خصوصا نظامی برخه کې دا خو ډیره واضح ده چې د سیاسي احزابو غړیتوب نشي درلودلی نظامي د دې باره کې دغه موقف څنګه ګوري؟ زموږ یو څه جنرالانو دفاع دغه وکړل ملاتړ وکړ د استاد عطا محمد نور دا څنګه عمل ګوري؟ حکومت مکلفیت د دې په مقابل کې څه؟ ګوري اساسي قانون 153 ماده کې بحث دا راغلی ده چې نظامی منصوبین قضات څارنوالان دا ځینې یو کټګوري کسان دي چې دوی نشي کولای په جریان د وظیفه کې سیاست وکړي. وزیر یې نشي کولای چې په احزاب د سیاسي احزاب غړیتوب وکړي ځکه دوی باید په ملي منافعو او د ټول ولس لپاره دوی ګمارل شوي دي. اوس کچیرته دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د اساسي قانون 45 ماده لومړۍ فقرې پر بنسټ باندې دا د ولسمشر مکلفیت ده چې اساسي قانون د تطبیق نه د څار وکړي. نو نقض د قانون بیا د اندغه 153 ماده د اساسي قانون د دې لپاره چې قانوني عنصر د جرم مادي او معنوي نور عناصر دا بیا په نور موضوع قوانینو کې شتون لري. یعنی دا جرمي بڼه نیسي په داسې مواردو کې مثلا په داسې مواردو کې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې په مقابل کې دا د حکومت یعنی مکلفیت ده. مکلفیت ګوري ډیره عمده ستونزه چې حکومت نن سبا ځان ضعیف کړ خصوصا په 13 کلونو کې هغه دا و چې دوی دغه سیاسي اراده شتون نه درلوده. یعنی داسې کړنې وکړلې چې اعتماد د خلکو ډیر زیات یعنی دومره فاصله رامنځته شوې دي چې حتی که حکومت اوس د یو ښه نیت لپاره کار وکړي نو خلک په باندې شک کوي ځکه چې په اکثریتو داسې قضایاو کې حکومت سلیقوي برخوردونه کړي دي چې هغه په نړیواله کچه باندې هغه په ملي کچه باندې او د حکومت د خوا نه د قانون مسلسل نقض سبب شوی دی چې اوس نور خلک هم د جرأت کوي ځان ته اجازه ورکړي چې قانون نقض ګوري لیکن قانون نقض دی او جرم دی هغه کې رئیس جمهور کوي که والی کوي که قومندان د امنیه کوي. ټول خبر هم دلته د ګوري دا نقض د قانون په فرهنګ تبدیل شوی د حکومت را بلور شوی د لاندغه نقض ده کنه په حقوقي لحاظ باندې ښه یو والی د ولایت د هغه لري کول د هغه خو کول دا ډیره ساده خبر ده د ولسمشر لپاره خو په هغه شرط باندې چې هغه حکومت لسره په هغه کم معیارونه چې اساسي قانون کې ورته په نظر کې نیول شوي ده کنم دي نیول شوي هغه اقل لغه نه وروسته بیرته د قانونیت خواته مراجعه وکړي بیا ممکنه په دې حالت کې یعنی دغه مجموعي غیر قانوني حالت سبب شوی دی چې اوس موږ دغه بحران سره مخ شو. هغه کلتور چې په انتخاباتو نه وروسته ډاکټر صاحب عبدالله او اشرف غني کې خو یعنی ګوري دا توافقنامه پر شکل دای نتایج دي توافقنامه جوړه شو د نقض د قانون پر اساس خو په اندغه توافقنامه په اولو کرخو کې اندار غلي دي چې موږ به بیرته قانونیت خورته ورزو. د موږ موقف د حقوق پوهانو د اتحادیه موقف په هر حالت کې د قانون د نقض مخنیوي ده که د هر چا له خوا قانون نقض کیږي موږ په مقابل کې ډېر زیاته مننه. کورمدان سلامت تشکر. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې اوس پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل.